زما ارباب نور حسین نوم دی او زه د پی ټی آی یو ورکر یم او دا زما چې خوا کې د 15 کینډیډیټ ما سره ناست دي د تحصیل د چیرمنه دپاره د پبو په دې کې ذوالفقار خان د مانکوټ ارشد د چوکي دربو میاں ابراهیم شاه د چوکي ممریز او اسرار چې کوم دی دا زموږ او اشفاق کاکو دا 15 کینډیډیټ دي نو مونږه 15 کینډیډیټو د طرف نه یعنی زه د دې کمیټې مشر یم نو مونږه دا خپلو کې دا فیصله وکړه چې پرویز خان لمونږه یعنی خبره دا ده چې کلم کله د دې 15 کینډیډیټو کې چې هغه په چا باندې لاس کې خو هغه به مونږ لپاره د ناظمۍ لپاره قابل قبولي خو یو شک پکې دا دی چې اشفاق چې کوم دی د پبو سابقه د ډسټرکټ ناظم دی بني ځکه چې موږ د هغه دا کوم دوره تېر کړو نو ټول ته ښه درګړي دي او دې سره به په پارټۍ باندې ډېر غلط اثر پروزي که چېرې دی موږ باندې مسلط کړ نو موږ احتجاجن طور خبر ده چې دا به مې که ټکټ بیا مغله ورکړو نو موږ به احتجاجن په کور کې به ناست وو هېڅ قسمه د پارټۍ سپورټ به نه کوو هغه خپل یو ووټ دی هغه به وله ورکوو خو باقي یعنې خبره ده چې په هغې کې به مونږ په دغه پارټۍ په الیکشن کې به هېڅ قسمه شرکت مونږ نه کوو نو لهذا مونږ د نوررحمان حاجي صاحب هم راغو زمونږ د تحصیل ممبر صاحب صادقه د بنالی نو دې کې ډسټرکټ کونسل سابقه ممبران هم دي ملک خالد صاحب چې کوم دی د تحصیل ممبر د زلوزو هغه مو سره ورسي ذاکر د بختۍ چې کوم دی هغه موږ سره تحصیل سابقه ممبر دی نوررحمان حاجي صاحب سابقه موږ سره تحصیل ممبر دی زه سابقه د تحصیل ممبر کمال حسن صاحب د تارو یونین کونسل نه د تحصیل سابقه ممبر ذوالفقار خان چې کوم دی سابقه ډسټرکټ کونسل ممبر ارشد چې کوم دی سابقه ناظم د چوکي درب او داسې یعنې خبره اشفاق کاکو سابقه ډسټرکټ کونسل ممبر خانګل سابقه کونسلر بادر سابقه ناظم د ویلیج کونسل ډیویسا هغلته عمران چې کوم دی سابقه ناظم د محب باندې او یعنې ډېر داسې وي چې هغه مونږ انفارم کړي نه دي ځکه چې دا یو لهر دی او دا تحصیل چې کوم دی په دې تحصیل کې زموږ سخت خلک یعنی خبره ده چې وریځ خلک نن دلته موجود دي او د الیکشن چې کوم دی د یو دغه لپاره د سپږې لپاره به کن نه سي یعنې خبره دغه متل دا دی چې د یو کس لپاره موږ دغه یو نه منو باقي پرویز خان زموږ مشر دی په دې 15 کینډیډیټو کې چې هغه په چا باندې لاس کې خو موږ ته قابل قبول دی اوس هم زموږ مشر دی بیا به انشاءالله سر تاسو موږ ریسنټلی وکته که نه په اے ان پي کې داسې فیصله وشوه ای پکې استعفاګانې ورکړي ستاسو به څه لایحه ملي یا د بلې پارټۍ ته یا څوک خپلو کې میوچوال انډرسټینډینګ کې یو بل سپورټ کول دي یعنې چې یو خبره دا ده چې آیا خو په د هغې نه پس بیا مونږ کینو خپلو کې بلای عمل د هغې لپاره بیا دغه کوو خو زمونږ خو دا دغه ده چې نه مونږ پارټي پرېږدو او نه مو د پارټۍ دغه پرېښو او یعنې ناراض ارکانو کې به دی چې مونږ به په خپل کورونو کې ناست یو او د اوټ لپاره به نه غواړو به نه به له چا نه غواړو او نه به د کوم کینډیډیټ چې مونږ یاد کړو اشفاق او د ده لپاره چې نه به اوټ غواړو بلکې خبره دا چې مخالفت هم ځکه نه کوو چې دغه خو زمونږ هغه نه به تګ و دوړي او دام ده چې مونږ د خپل کسان چې کوم دي دی به خپل یو اوټ صرف دغه د مشر د دغه لپاره ورکوي باقي خبره ده چې هغه سره به زموږ هېڅ قسمه سیاسي وابستګي ني او نه به ورسره ملګرتیا وي ستاسو په خیال سره د هغوی څومره چانسز دي موږ خو ډېر ځکه چې هغه ډېر بولډ لګیا دی چې یاره زه ناظم یم زه دغې یم نو به ټیک ته خبره دا ده چې ناظم خو دی مخکې مو د ډسټرکټ نایب ناظم اعلان پاتې شو او بیا د هغې نه پس ناظم اعلان پاتې شو نو دا ملګري چې کوم دي دا موږ د دغه نه وو که چېرې زه څه ښه کړی وی نو دا ملګري به نن ټول هغه سره ملګري وو بلکې هغه خبره ده چې خپل ذات او خپل یو مخصوص کسان خپل ځان پېژندلی او دا ټول ملګري یې خفه کړي ځکه چې دا دغه چې کوم دی هغه به په دې باندې چې یاره زه به ناظم کېږم نو دا
اورال دا خو د ممبرانو نه دا خو د عوامي شکل کې دغه راغو. نو د دې لپاره خبره دا ده چې موږ تاسو څه میسج کنوي کول غواړئ؟ چې زموږ ټولو ملګرو کومه خبره وکړه دا زموږ میسج دی. موږ پرویز خان زموږ مشر دی، موږ د پرویز خان مشري هر قسم منو. دلته زموږ درخواست دا دی چې اشفاق موږ نه منو، اشفاق ته نور موږ نه مسلط کوي. موږ پنځه کسان چې کوم دلته ناست دي موږ دا فیصله کړې ده چې موږ پنځو واړو کې هر یو کس ته پرویز خان ټکټ ورکړي. نو موږ به کومه یې باندې چلیږو چې څنګه پرویز خان ووایي. تش دغه یو ځای کې زموږ اختلاف دی او دا زموږ واضح اختلاف دی او په لو الفاظ کې چې موږ اشفاق نه منو. تاسو څه میسج